بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 50 نمبر درس دی او د نفي تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول گردان به انشاءالله نن مونږ کوو. د دې نه مخکې درس کې مونږ د نفي تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول د معروف گردان کړو. نن به د مجهول کوو. معروف وایي چې فاعل معلوم وي، مجهول هغې ته وایي چې فاعل معلوم نه وي، چې یاره دا کار چا کړی دی، هغه کس معلوم نه وي چې چا کار کړی وي، نو هغه ته مجهول وایي. مجهول معنی ده نامعلومه او معروف معنی ده معلوم. ٹھیک شوه؟ چې فاعل معلوم وي نو هغه ته معروف وي، هغې ته فعل معروف وي. او چې فاعل معنی ده کار کولو والا. زه اوس لیکل کوم، زه معلوم یم، نو دغه لیکل کولو والا کس معلوم وي نو دته فعل دا لیکل یو فعل دی، یو کار دی، نو دې ته فعل معروف وي. او چې اوس لیکل شوي دي او چا لیکلی دي هغه معلوم نه دی نو هغې ته فعل مجهول بیا وي. ٹھیک شوه دي؟ نو د نفي تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول گردان به انشاءالله نن مونږ کوو. د لن په باره کې مونږ بحث کړی چې لن دا د نفي دپاره راځي او په فعل مضارع کې تبدیلي راولي، اعرابي تبدیلي هم راولي او معنی مستقبل سره هم خاص کوي او زورداره نفي راولي، یعنی دا په نفي کې تاکید پیدا کوي، زور پیدا کوي. نو هغې دپاره دا لن بیا استعمالیږي. نو دا درې تبدیلیانې کوي. اعرابي تبدیلي یعنې چې کوم صیغو په آخري حرف باندې پیش وي دله به زبر ورکوي. د کوم په آخري حرف باندې چې د کومې صیغې په آخره کې چې نون اعرابي وي د هغې نون اعرابي به ختموي. او دغه د د جمع مؤنث صیغې که هغه د حاضر ده او که د غایب ده هغې ته هېڅ هم نشي ویلی. هغې په آخره کې چې را کوم نون دی نو دا نون اعرابي نه دی بلکې دې ته نون ضمیر یا جمع مؤنث نون وایي. دې ته نون جمع مؤنث وایي یا ورته نون ضمیر وایي. نو دا دواړه چې دی دا د ضمیر نونونه دي، دا د دغه والا نه دي، د نون اعرابي نه دي. نون اعرابي اوه صیغو کې دي. 15 صیغې داسې دي چې د هغې آخري حرف باندې پیش وي او اوه صیغو په آخره کې نون وي. نو هغه 15 صیغې او دا اوه صیغې دا ټولې 12 صیغې شوې. د دې 12 صیغو نه د 12 صیغو کې دا لن کار کوي. ٹھیک شوه؟ اعرابي تبدیلي هم پکې کوي او دا دوه صیغې چې دي که نه د جمع مؤنث دا دوه صیغې د غایب هم د حاضرو دې ته سم نشي ویلی. ٹھیک شوه؟ اعرابي تبدیلی پکې نشي راوستی، البته معنی ولا مستقبل سره هم خاص کی او زوردار نفي پکې پیدا کوي. ښه جي، نو دا اوس زه نفي کوم او لن سره زوردار نفي پکې راولم. نو ګورئ اعرابي تبدیلی ته هم ګورئ، معنی کې تبدیلی ته هم ګورئ. نو دې نه چې مخکې لن ولګې دا ینسورو دی دا به ینسوره شي، لینسوره، نو دا پکې اعرابي تبدیلی شوه او معنی به شي ان دا غیو سړی به دې ځای کې سړي نه پس په با ولګوئ. دا غیو سړي به هرگز مدد نه کیږي، معنی مستقبل سره خاص کوئ. ینسورانې معنی ده د هغه دوانو سړو مدد کیږي یا به وشي. لینسوره نو دا به دا نون اعرابي ختم کی، نو دا به څه شي؟ لینسوره. د هغه دوانو سړو هرگز د هغه دوانو سړو به هرگز مدد نه کیږي. د هغه دوانو نه ٹھیک شو جی، د هغه دوانو سړو به هرگز مدد نه کیږي. او ینسورونه دی د هغه ټولو سړو مدد کیږي یا به وشي. نو دې نه به دا لن دی دا به دا نون اعرابي ختم کړي، د دې نون اعرابي په ځای به صرف یو الف راشي. لینسورو معنی د هغه ټولو سړو به هرگز مدد نه کیږي، د هغه ټولو سړو به هرگز مدد نه کیږي. ٹھیک شو جی؟ نو لینسوره د هغه یو سړي به هرگز مدد نه کیږي، لینسوره د هغه دوانو سړو به هرگز مدد نه کیږي، لینسورو د هغه ټولو سړو به هرگز مدد نه کیږي. او تنسورو معنی ده د هغې یوې ښځې مدد کیږي یا به وشي. لن تنسوره دې نه به مخکې لن ولګې نو دا نون دا ضمه به ختمه شي، دا به فتحه شي. لن تنسوره معنی ده د هغه یوې ښځې به هرگز
مدد نه کیږي. ٹھیک شو جی. او تنسوران دی نو دا لن د وجې نه به دا نون اعرابي ختم شي. لن تنسورا دا د هغه دوو ښځو به هرگز مدد نه کیږي. ٹھیک شو. او یونسور نه دی نو دې کې هیڅ تبدیلي اعرابي نشي راوستی. دا څنګه چې د لن نه بغیر یونسور نه دی نو اوس په د لن سره هم یونسور نه وي، اعرابي تبدیلي پکې نشي راوستی. د ده دا نون نشي ختمولی ځکه دې ته نون ضمیر وایي، دا نون اعرابي نه دی. ٹھیک شو. یا نون جمع مؤنث وایي، نون جمع مؤنث. نو د دې معنی به صرف معنی به مستقبل سره خاص کی او زوردار نفي به پکې راولي. لا یونسور نه معنی ده د هغه ټولو ښځو به هرگز مدد نه کیږي. ٹھیک شو جی. اوس به د واحد مذکر حاضر صیغې له راشو. تنسورو معنی ده ستا مدد کیږي یا به وشي. لن تنسوره دا لن چې دی دا به د تنسورو آخري را باندې چې کم پیش دی دا به زبر کی. نو دا به څه شي؟ لن تنسوره معنی ده د هغه یعنی ستا به هرگز مدد نه کیږي. ستا به هرگز مدد نه کیږي. تنسورانی ستاسو دوانو سړو مدد کیږي یا به وشي. دا لن چې مخکې داخل کی لن تنسورا دا نون اعرابي به ختم کی. لن تنسورا ستاسو د دوانو به هرگز ستاسو دوانو به هرگز مدد نه کیږي. ستاسو دوانو به هرگز مدد نه کیږي. تنسورونه معنی ستاسو د ټولو سړو مدد کیږي یا به وشي. د لن د وجې نه به دا نون اعرابي ختم شوي. لن تنسورو او د دې په ځای د نون په ځای باندې به الف راشي. نو لن تنسورو معنی ده ستاسو د ټولو سړو به هرگز مدد نه کیږي. ستاسو ټولو سړو به هرگز مدد نه کیږي. تنسوري نه معنی ده ستا یوې ښځې، یعنی ښځې ته وایي چې ستا به مدد کیږي یا به وشي. دا لن چې دی دا به ترې دا نون اعرابي ختم کی او معنی به ورله مستقبل سره خاص کی. نو دا نون اعرابي چې ختم شي دلته کې دوه نقطو والا یا یوازې پاتې شوه. نو آخره کې چې کله دا دوه نقطو والا یا یوازې پاتې شي نو هغه به ختمه کی، د هغې په ځای به ګول یا ولګئ. نو دا به اوس مونږ ولګو لن تنسوري داسې به شي. لن تنسوري معنی ده ستا به یعنی ستا یوې ښځې نو هغه پکې داسې څوک نه وایي. نو مونږ به ولیکو ستا به هرگز مدد نه کیږي. ټیک شوه. ستا به هرگز مدد نه کیږي. تنسورانې معنی ده ستاسو دواړو ښځو مدد کیږي یا به وشي. دا لن به چې دی دا لن به د تثنیې دا نون ختم کی. لن تنسوره ستاسو دواړو ښځو به ستاسو دواړو ښځو به هرگز مدد نه کیږي. ٹھیک شو جی. او تنسور نه معنی ده ستاسو ټولو ښځو مدد کیږي یا به وشي. دا لن چې دی که نه نو دا په دې تنسور نه کې لفظي څه تبدیلي هم نشي راوستی. نه دا نور ختمولی شي نه د کې بل څه حرکت بدلولی شي. څنګه چې دا جمع مؤنث غایب کې څه تبدیلي نشي راوستی دغه شان جمع مؤنث غایب کې حاضر کې څه تبدیلي نشي راوستی. نو دغه یونسور نه دی دا به لن یونسور نشي. دا تنسور نه دی دا به لن تنسور نشي. او خو صرف معنی به مستقبل سره خاص شي او زوردار نفي بشي. نو ستاسو د ټولو ښځو به هرگز مدد نه کیږي. ٹھیک شوه. دا خو د جمع مؤنث حاضر
معنا شوه ستاسو د ټولو به هرګز مدد نه کیږي یعنی چې کومه مؤنث وي نو هغې ته به بیا ته وایي چې یاره ستاسو د ټولو ښځو به هرګز مدد نه کیږي چې کوم سړي وي نو هغې ته به وایي ستاسو د ټولو سړو به هرګز مدد نه کیږي د سړو هغه به لن تنصرو راځي او د مؤنث به هغه لن تنصر نه راځي اوس د انصرو معنی را زما مدد کیږي یا به وشي د لن د وجې نه به د انصرو دا چې کومه ضمه ده دا به زبر شي ٹھیک شو لن انصره زما به هرگز مدد نکیږي زما به هرگز مدد نکیږي او ننصرو معنی زمونږ د دوانو یا د ټولو مدد کیږي یا به وشي او لن ننصرو زمونږ د دلته کې به ورسره دا اخیری رانه به دا پیش ختم کی زبر به ورکي لن ننصره به شي زمونږ د دوانو یا د ټولو سړو یا د ښځو د ټولو به هرگز مدد نه کیږي ټیک شو جی نو دا د دې معنام شوه ورسره ګورئ لینصر لینصرو د هغه یو سړي به هرګز مدد نه کیږي لینصره د هغې دواړو سړو به هرګز مدد نه کیږي لینصرو د هغې ټولو سړو به هرګز مدد نه کیږي دا د مذکر غایبو خبرې ختمې شوې اوس د مؤنث غایبو ته ګوره لن تنصر لینصرنا دا د مؤنث غایبو صیغې یادې شوې اوس د دې ترجمه یې زده کړه لن تنصر د هغې یوې ښځې به هرگز مدد نه کیږي لن تنصره د هغې دواړو ښځو به هرګز مدد نه کیږي لن ینصرنه د هغې ټولو ښځو به هرګز مدد نه کیږي اوس د مذکر حاضرو راشه لن تنصره ستا به هرګز مدد نه کیږي سړي ته اشاره کوي وایي ستا به هرګز مدد نه کیږي لن تنصره ستاسو د دواړو به هرګز مدد نه کیږي لن تنصرو ستاسو د ټولو به هرګز مدد نه کیږي اوس د مؤنث حاضر ولا لن تنصري لن تنصرا لن تنصرنا لن تنصروا لن تنصرا لن تنصرنا لن تنصروا لن تنصري لن تنصرا لن تنصرنا لن تنصري معنی د ستا به هرګز مدد نه کیږي یوې ښځې ته وایي ای ستا به هرګز مدد نه کیږي لن تنصري ستا به هرګز مدد نه کیږي لن تنصرا ستاسو دواړو به هرګز مدد نه کیږي لن تنصرنا ستاسو ټولو به هرګز مدد نه کیږي او لن انصرا لن ننصرا لن انصرا لن ننصرا لن انصرا لن ننصرا لن انصرا زما به هرگز مدد نه کیږي لن ننصرا زمونږ دوو یا د ټولو به هرگز مدد نه کیږي نو مذکر به ځان لوي لن انصرا زما به هرگز مدد نه کیږي او مؤنث به ځان لوي لن انصرا زما به هرگز مدد نه کیږي او دوه سړي به عموم وای لن ننصرا زمونږ دوانو به هرگز مدد نه کیږي او ډیر سړي به عموم وای لن ننصرا زمونږ د ټولو به هرگز مدد نه کیږي او دوه ښځې به هم دغه صيغه استعمالوي لن ننصرا زمونږ د دوانو ښځو به هرگز مدد نه کیږي او ډېرې ښځې به هم دا صيغه استعمالوي لن ننصرا زمونږ د ټولو ښځو به هرگز مدد نه کیږي نو دا د واحد متکلم او تثنیه او جمع متکلم دا د سړو دپاره وي د ښځو دپاره وي ټیک شوه نو اوس دا اول لږ زده کوو لینصره لینصرا لینصرو لن تنصره لن تنصرا لینصرنا لن تنصره لن تنصرا لن تنصرو لن تنصري لن تنصرا لن تنصر لن انصره لن ننصره ټیک شوه د اشارو باندې چې یاد شي ټول عمر به بیا نه هېرېږي نو دا زمونږ د نفي تاکید بلند در فعل مستقبل مجهول ګردانو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام